عمران خان ویلي دي چې مسلم لیگ نون دوه داسې غټ ریکارډونه جوړ کړي دي چې دغه ریکارډونه په ګنیز بک اف ورلد ریکارډ کې لیکل ډیر زیات ضروری دي. کم دوه ریکارډونه دي په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. دې نه علاوه عمران خان په جیل کې صحافیانو سره پرون بیا گفتگو کړي دي چې هغې کې 9 مۍ واقعیت حوالې سره هم خبرې شوي دي او پاک فوج پسې چې د مسلم لیگ نون کومو کسانو خبرې کړي دي هغې حوالې سره هم کپتان سپینې خبرې کړي دي. دا درې وړه غټ تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عمران خان هغه دوه کم ریکارډونه یاد کړي دي چې هغه مسلم لیگ نون جوړ کړي دي او دغه ریکارډونه وایي په ګنیز بک اف ورلد ریکارډ کې لیکل پکار دي. جی په هغې باندې تفصیلا ټول نه پهله په هغې تفصیلا خبره کوو. جی عمران خان ویلي چې مسلم لیگ نون دوه غټ ریکارډونه جوړ کړي دي، دوه ورلد ریکارډونه جوړ کړي دي او دا ریکارډونه په ګنیز بک اف ورلد ریکارډ کې لیکل پکار دي. کپتان ویلي دي چې یو خو نون لیگ دا ریکارډ جوړ کړی دی چې دوی به ویل چې ووټ کو عزت دو ووټ کو عزت دو. دی چې کله الیکشن هر ځای کې په سپیکرو به همدا ګانې لګېدلې وي خو دوی ووټ په ځای بوټ له عزت ورکو. یو دا ریکارډ لیکل پکار دی. دویم ریکارډ دا جوړ کړی دی چې نواز شریف ځان سره ټول سیستم یو ځای کړی و خو بیا هم د الیکشن کې شکست خوړلی دی. دا هم مسلم لیگ نون یو غټ ریکارډ جوړ کړی دی چې ټول سیستم د نواز شریف سره خو بیا هم په الیکشن کې شکست خوړلی دی او نواز شریف ګټلو دپاره نواز شریف جتاو کولو دپاره 74,000 جیلي وټونه اچولی شوي دي. 74,000 دا کپتان چې کوم دی د جیل نه پرون انکشافات کړي دي. نو زه څنګه دوی سره مذاکرات وکړم؟ کپتان ویلي دي چې زه به هغه خلکو سره مذاکرات کوم چې چا سره اختیارات دي. زه دوی سره ولې مذاکرات وکړم؟ دوی سره اختیارات شته نه، دا زما د مینډیټ غړي دي. نو دوی سره زه ولې اختیارات وکړم؟ دا کپتان صفا سپینې خبرې کړي دي. بل کپتان دا 9 مۍ واقعیت حوالې سره ویلي دي چې دا ټایم د مسلم لیگ نون چې کوم حکومت دی دوی سره غټه وسله چې کوم دا 9 مۍ ده که چېرې 9 مۍ نه وی شوی نو دوی سره بل داسې څه نه وه بله بیانیه ونه. دوی په هره خبره کې 9 مۍ راولي او 9 مۍ چې کوم دی دې کې د پی ټي آی هیڅ قسم انوالومنټ نشته. زه بار وایي دا سی سی ټي وي فوټیج ډیمانډ کوم چې سی سی ټي وي فوټیج د میدان ته راویښکلی شي خو هغه نه راځي. جي بل کپتان ویلي دي چې فوج پسې خو زمانه زیاتې خبرې مسلم لیگ نون کړي دي. احسن اقبال زمانه زیاتې خبرې فوج پسې کړي. نواز شریف دا زمانه زیاتې خبرې فوج پسې کړي. خواجه آصف د حمود کمیشن ذکر ټول نه پهله خواجه آصف کړی و خو هغې له هېڅ قسم سزا نه ورکولی کېږي او زما وړه خبره ماله رانیولی کېږي. کپتان دا د جیل کې صحافیانو سره پرون گفتگو کړي دي او کپتان دا خبرې ښه صفا سپینو الفاظو کې کړي دي چې مسلم لیگ نون دغه دوه ورلډ ریکارډونه جوړ کړي دي او 9 مۍ واقعیت حوالې سره هم کپتان ویلي چې کې زموږ هیڅ قسم انوالومنټ نشته دی او که چېرې زه پکې انوالو یم یا زما کسان که څوک هم داسې ثابته کړي چې زما د پارټۍ لیډرشپ پکې انوالو دی نو هغه سړی د حکومت ته وله هم سزا ورکړي. زه به هم د خپلې پارټۍ نه وباسم ښه پرمننټلی او زه به وله هم سزا ورکوم. کپتان دا صفا الفاظو کې ویلي دي. نو آیا 9 مۍ حوالې سره یا دې ویډیو کې چې کوم اپډیټ شو دې حوالې سره تاسو سره لرئ را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.